حضراتو انسان چې کم عمل هم کوي په دې کې دې ځان لوي بل څوک ورسره پکې شریک نه وي هر عمل د ځان لده بل څوک ورسره پکې نه وي کو نیک عمل کوي او کو بد عمل کوي او څومره نیکیانې چې دی کوي نو نور مخلوقات خو به ورسره پکې شریک وي خو خالق لا یزال دا ورسره پکې شریک نه دی صرف یو عمل داسې دی چې انسان کله هغه کوي نو ورسره پکې خالق لا یزال هم شریک او هغه عمل درود شریف دی انسان چې کله درود شریف وي نو په دغه دا درود داسې عمل دی چې دا عمل الله رب ذوالجلال هم کوي الله رب ذوالجلال په خپل عظیم الشان کلام کې بیان فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی بیشک الله رب ذوالجلال وملائکته او فرشته د هغه یصلون علی النبی دوی درود وی په پاک پیغمبر باندې او د هغې نه بعد ما ته حکم کوي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما چې اے د ایمان خاوندانو تاسو په پاک پیغمبر باندې درود شریف ووایئ نو درود یو داسې عمل دی چې الله رب ذوالجلال په خپلم کوي عظیم الشان کلام کې د هغې تذکره ده فرشتې هم کوي او بیا د هغې نه بعد ما ته حکم دی چې تاسو په آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایئ او بیا کم انسان چې درود وایي الله ته هغه انسان محبوب وي او د خپل محبوب دیدار هغه انسان ته ورکوي کوم انسان چې په آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کثرت سره درود وي دته به الله رب ذوالجلال د خپل پاک پیغمبر دیدار ورکوي په دنیا کې به ورته دیدار ورکوي یو لوی مفسر یو لوی محدث چې الله رب ذوالجلال ورته ډېر زیات کمالات او فضایل ورکړي دي علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله ډېر کتابونه لیکلي دي په تفسیر باندې د احادیث مبارکو باندې اوس همنګه د هغوی یو کتاب په دې شپږمه درجه کې پړاوو چې اوله حصہ علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله او دویمه حصہ علامه جلال الدین محلی رحمه الله لیکلي د تفسیر اولی 15 سپاره علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله لیکلي دي خدا رستو لیکلي شوي دي او اخر 15 سپاره چې دي د سوره کهف نه آغا سورة الناس او سورة الفاتحه ورسره شریکه ده دا علامه جلال الدین محلی رحمه الله لیکلی دي نو پس سادسه کې شپږمه درجه کې منګه دغه تفسیر پڑھاو او الحمدلله دغه اولی 15 سپاره ما سره دي او تقریبا بس ختم کړي مې دي دغه اخیری په پکې پاتې دي اب ان شاء الله سباله وایو شپږمه درجه کې دغه تفسیر جلالین باندې مشهور کتاب نو دغه دا اول مصنف او مفسر جلال الدین سیوطی رحمه الله الحمدلله دا 15 سپاره اولی چې دي دا ما سره دي
او سباله دغه اخري پاو پاتې دی او سباله به ان شاء الله ختمو. نو ارز می دا کول دغه جلال الدین سیوطی رحمه الله اوس خپل مسلې لرازم خپل زما چې څه کې غرض هغه درته بیانوم. هغه دا دی چې جلال الدین سیوطی رحمه الله 15 کرته آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویخه باندې لیدلې دی په خوب کې نه. دې ته کرامتن ویل کېږي. دا د جلال الدین سیوطی رحمه الله کرامت دی چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کرته په ویخه باندې لیدلې دی. نو وی چاته تاسو کو جلال الدین سیوطی رحمه الله نه چا تاسو کو چې تاسو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کرته دا تاسو په ویخه باندې لیدلې دي دا څنګه ولیدو او دا کم داسې عمل تاسو کو چې تاسو رسول الله مبارک په ویخه باندې ولیدو. جلال الدین سیوطی رحمه الله ورته وی اوس دا نه وی چې ما تفسیر جلالین لیکلی دی ما اتقان لیکلی دی ما در منصور لیکلی دی نه دا خبرې نه کوي. ورته وی ما ته چې الله رب ذوالجلال د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دیدار په ویخه باندې 15 کرته راکړی دی. نو ما د 40 کالو د عمره پورې کتابونه لیکل درس و تدریس میں کو تصنیفات میں لیکل خو چې کله زما عمر 40 کالو ته ورسېدو نو د هغې نه بعد ما صرف او صرف یو عمل چې هغې ته درود ویل کېږي په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې کثرت سره درود وی د هغې د برکت راته الله رب ذوالجلال آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویخه باندې ښودلی دی او یو ځل نه 15 کرته. نو درود یو داسې عمل دی چې څوک کثرت سره درود وی الله رب ذوالجلال به ورته د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب کی. یو داسې عمل دی. او بیا درود یوازې د زیارت د پاره نه چې د رسول الله مبارک زیارت په حاصلېږي عام لویه خبره ده خو د درود او ثواب څومره دی. یو انسان چې درود وایي د ده به څومره ثواب کېږي. یو وارې درود آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای من صلی علی صلاة واحده مسلم شریف حدیث دی چا چې په ما باندې یو کرت درود وي یو کرت صلی الله علیه 10 نو الله رب ذوالجلال په دقه انسان باندې 10 کرت رحمت نازل کی 10 کرت چې په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څوک یو کرت درود وي ایسے با الله رب ذوالجلال په 10 رحمتونه نازل کی. اوس راځه د دې رحمت پتا ته څنګه اندازه وشي چې په دې یو درود سره 10 رحمتونه نازلېږي په انسان باندې نو د رحمت پتا ته څنګه اندازه کېږي. نو درود یو داسې عمل دی چې کله انسان درود په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وای نو د الله د طرفه دی مرحوم ګرځېږي د الله د طرفه په رحمتونه نازلېږي. په یو ځل درود باندې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای من صلی علی صلاة واحده چا چې په ما باندې یو کرت درود وي الله رب ذوالجلال به صلی الله علیه 10
الله رب ذوالجلال به په لس کرته رحمت نازل کی. او بیا دا درود چې ما ته وایو دا آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کیږي. څومره درود چې مونږ وایو باقاعده دا پیش کیږي رسول الله مبارک په کومه طریقه باندې پیش کیږي؟ نو احادیث په دې کې ګڼ راغلي دي. درې څیزونه الله رب ذوالجلال داسې پیدا کړي دي چې هغې ته په تمامو مخلوقاتو کې داسې د اورېدو او د سماعت آلې ورکړي چې بل چاته نه دي ورکړي. یعنی درې څیزونه داسې دي چې هغه ناشنا اورېدل کوي. هغه درې څیزونه کم کم دي. یو څیز جنت دی. الله رب ذوالجلال چې دا جنت پیدا کړی دی نو دې جنت ته وای داسې د اورېدلو طاقت ورکړی دی چې کوم انسان د جنت دعا غواړي چې یا الله مال جنت راکړه او یا الله ما جنت ته داخل کا، نو وای دا جنت اوري. جنت کم ځای کې دی؟ د اوو اسمانونو نه بره دی او اسمان ته فاصله څومره ده؟ 500 کاله ده یو اسمان ته. او د یو اسمان نه بل اسمان، بیا د اسمان دا حجم چې کم دی، جسم چې کم دی، د دې 500 کاله فاصله ده او بیا د دې نه بل اسمان ته 500 کاله فاصله ده. دومره لویه فاصله چې دا ټول اسمانونه راجمع کړي او د دې نه بره بیا جنت دی. او کوم انسان چې جنت غواړي د جنت دعا کوي نو رسول الله مبارک بیان فرمایي، حدیث مبارک دی ځان ارته نه وي چې کله دې د جنت دعا کوي نو دا جنت اوري. کو دې په زړه کې کوي، کو دې په ژبه باندې په تیزه کوي، کو دې په مزه کوي، دا تمام ارس جنت اوري. نو وی جنت وی چې یا الله تاسو پیدا کړی د دې دپاره یم چې خلکو له به مې ورکې، نو یا الله دا چا چې زه وختم یا الله دله ما ورکه. دویم څیز چې الله رب ذوالجلال ورله انتهایی د اورېدلو قوت ورکړی دی او ناشنا د اورېدلو قوت دی، هغه جهنم دی. او جهنم کم ځای کې دی؟ نو دا د اوو ځمکو نه لاندې دی، د تحت سرانه لاندې دی. او دغه جهنم دومره چې لرې دی چې د اوو ځمکو نه لاندې دی. یو ځمکه څومره چې د اسمان فاصله ده دومره وایي د ځمکې هم ده. نو دومره لرې جهنم، خو چې کله یو انسان راولګي او دی دغه د جهنم نه د پناه دعا کوي چې الله د جهنم نه مې وساته، د جهنم د عذاب نه مې وساته، نو وی جهنم د دغه انسان دا دعا اوري. دې کو هر ځای کې دی او دې چې هر څنګه تلفظ پې کوي، کو دې په مزه وي، کو دې تیز وي، تر دې پورې چې وایي دې زړه کې مو چې الله د جهنم نه مې وساته، نو دا جهنم یې اوري. نو وی جهنم الله رب ذوالجلال ته وی چې یا الله زه تا پیدا کړی ما انسان له د عذاب ورکولو دپاره، خو چې دا کوم انسان زمانه پناه غواړي یا الله دې زمانه وساته. او دریم څیز په مخلوقاتو کې چې الله رب ذوالجلال پیدا کړی دی او ناشنا قوت ورله د اورېدلو ورکړی دی، نو هغه الله رب ذوالجلال یو فرشته پیدا کړی ده او د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې محافظه ولاړه ده او د قبر مبارک حفاظت کوي. او څوک چې درود وایي چې هر ځای کې وي، په هر ملک کې چې وي، د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې وي او دې درود وایي، پر رسول الله مبارک باندې درود وایي، په مزه باندې وایي، تیز وایي، په زړه کې هم وایي،
الله رب ذوالجلال دغه فرشتې له د اورېدو داسې قوت ورکړی دی چې د دې تمامو انسانانو دا اوازونه دا اوري. او بل حدیث کې راځي چې دغه فرشتې له الله رب ذوالجلال دا قوت هم ورکړی دی چې د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي نو د هر انسان نوم هم ورته یاد دی او د هر انسان د پلار نوم هم ورته یاد دی. نو وای دی چې کله دا درود وای مثلا ته دلته لګی او په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وی نو ستا نوم واخلی او ستا د پلار نوم واخلی او آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کی چې پلان کې د فلان کې زوی په پلان کې ځای کې په تاسو باندې درود وی دا درود دی رسول الله مبارک ته پیش کیږي. دومره لوی قوت سماعت د اوریدو دا طاقت الله رب ذوالجلال دغه فرشتې لره ورکړی دی. نو چې ما ته دا درود وایو هر ځای کې چې وایو او کو په مزه باندې وایو کو تیز وایو زما استاد دا درود دغه فرشته اوري او رسول الله مبارک ته پیش کړي. نو دلته بل حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک فرشتې رسول الله مبارک د پاره فرشتې مقرر شوي دي سیاحین ورته ویل کېږي او په دې تمام عالم کې ګرځي او د رسول الله مبارک باندې چې څوک درود وایي دا ورته پیش کوي. نو وایي د دې هدې سره تعارض راغی. شیخ زکریا رحمه الله ریحانة الهند ورته ویل کېږي. نو یو لوی هستی تیره شوې ده صاحب هغه ناشنا تطبیق کوي. هغه وایي دغه فرشته هم اوري او دا سیاحین ملائک چې کوم ګرځي په تمام عالم کې دوی موړي. خو د دې مثال داسې دی چې یو لوی بزرګ دی او هغه څوک د څه دپاره مقرر کړي دي نو وایي هغه هم ډېر زیات خوشحاله وي خو وایي هغه سره نور هم چې څوک وي هغوی هم وایي چې موږ هم دا خبره زر هغه ته ورسو چې خوشحاله شي. نو وای دا فرشتې چې ګرځي سیاحین ملائک چې کوم دي وای دوی د ډېر تعظیم د پاره ګرځي چې موږ هم رسول الله مبارک باندې دا درود پیش کو چې زموږ هم خوشاله شي. او آخري خبره درته کومه په درود باندې کو لګیا یو صحیح ورځې به ختم شي کلونه به ختم شي خو په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درودو چې کوم فضایل دی به ختم نشي. بس آخري خبره درته کوم عبدالحی عارفی رحمه الله یو لوی بزرګ تیر شوی دی. دا یو لوی شخصیت چې اوس هم موجود دی د هغوی پیر صاحب دی. لوی شخصیت څوک دی؟ چیف جسټس مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه مفتی اعظم پاکستان چې چاته ویل کیږي د هغوی پیر صاحب دومره لوی سړی دی. نو وی هغوی به فرمایل چې د رسول الله مبارک عادت مطهره او عادت شریفه دا چې چا به ورله څه تحفه راوړه نو رسول الله مبارک په تش نه پرېښود. خبره نه اوږدېږي چې په دغې باندې اوس ځم. رسول الله مبارک له یو صحابي ظاهر نامه وه هغه به د کلي نه راته نو کلی کې او میرو کې چې څه وي لکه ساګ زمونږ په دې میرو کې یا دغه شانتې د جوارو اوړه شو یا دغه شانتې نور څه هغه خلک اکثر د خاریې ته راوړي. نو رسول الله مبارک له به د ظاهر څه هدیه راوړله نو رسول الله مبارک به چې کله د ظاهر به سره راوړه نو رسول الله مبارک به مولا خامخا څه ورکړي. رسول الله مبارک به وی دا ظاهر زمونږ د پاره بانډه ده او میره ده او موږ د ظاهر د پاره خار یو. نو رسول الله مبارک له به چې چا وی څه ورکړل هر څه نو رسول الله مبارک به هم د هغې خامخا بدله ورکوله. او دا څه ورکول او څه اخیستل رسول الله مبارک وی
کو څوک دا غواړي چې زمونږ د په خپل منځ کې محبت پیدا شي مینه محبت دې زمونږ په منځ کې زیات شي نو رسول الله مبارک مونږ ته یو عمل ښوولی دی هغه عمل دا دی چې تحادو تحابو یو بل له هدیې ورکوئ یو څیز یو له ورکوه بل له ورکوه هغه به تاله درکړي په دې سره به مینه محبت په خپل منځ کې زیاتېږي او دا ثابت هم ده یو انسان سره ستا نم لګي او ډېر هم دې بد شي خو چې کله تاله څه درکړي نو هسې ورسره فطرتن ورسره محبت پیدا شي او هغه زړه کې ورسره خوالې پیدا شي نو رسول الله مبارک له به چې چا سره وړل او چا به وله څه تحفه ورکړه او هدیه به یې ورله ورکړه نو رسول الله مبارک به وایي خامخا د هغې بدله ورکوله نو رسول الله مبارک وفات دی د دنیا کم ژوند چې دی د دې نه وفات دی خو حیات برزخي په اکمل درجې سره آقا نامدار محمد رسول الله ته حاصل دی ګورې ښه د زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده نو وایي چې اوس موږ کم درود وایو او رسول الله مبارک ته ډالۍ کوو او رسول الله مبارک ته هدیه کوو نو د رسول الله مبارک عادت دا دی چې خامخا به د دې په بدله کې موږ له سره کوي نو علما بیان فرمایي چې کله ته دعا کې او د الله نه څه غواړې نو مخکې ته درود ووایه وروسته ته درود ووایه دا درود چې کله پر رسول الله مبارک باندې پیش شي نو رسول الله مبارک په دقه وخت کې الله رب ذوالجلال ته وایي چې یا الله زما پلانکی امتی په ما باندې درود ویلو اول امرا باندې درود ویلی دي اخر امرا باندې درود ویلی دي یا الله د دا دعا قبول کړه نو وای په هدیه کې به موږ د پاره دغه دعا رسول الله مبارک د الله نه غواړي د دې وجه علماء کرام بیان فرمایي کله چې انسان دعا کوي د دا دعا نمخ کې او وروسته درود شریف وایي نو دا درود شریف داسې عمل دی چې دا خامخا قبلېږي نو په منځ کې پکې دعا رااله هغه به الله رب ذوالجلال خامخا قبلوي اوس درود په کوم هیئت باندې ویل دی په کوم عادت باندې ویل دی او طریقې څه ده په هر حال کې درود ویلی شي بعض خلک وي هغوی وایي هلکه د درود دپاره ودرېږې او وایي په ادب کې ودرېږې اخري خبره درته کوم د درود دپاره ودرېدل دا ضروري نه دي خو د درود دپاره ودرېدل ضروري وي نو په مانځه کې په قاعده کې به درود نه دا خو موږ په ناسته درود وایو قاعده په ولاړه کېږي او که په ناسته کېږي قاعده خو پېژنې که نه په ناسته باندې نو که څوک دا تاته وایي چې پاسه درود دپاره ودرېږه قیام وکړه دا هسې خلکو مروجه طریقې راوښکلي دي دا نشته دی اکثر زمونږ علماء دیوبند باندې خلک دا الزام لګوي وای دوی دا سیزونه منې کړي دي نه علماء دیوبند چې کوم د قرآن او د سنت نه او د اقوالو د فقهاو نه کوم څیز ثابت دی هغه نه منې کوي خو چې کوم بدعت دی خامخا به منې کوي او دا خبره په علماء دیوبند باندې خلک کوي چې دا بې ادبه دي او دوی کې ادب نشته زه درته د خپل دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی دی قاسم نانوتوي رحمه الله دا هغه یو خبره کو قاسم نانوتوي رحمه الله به دا وی وی کاش چې زه سپی وی او د رسول الله مبارک په دور کې وی نو وی کو نور څه نه و د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ دیدار خو به مې کو دومره په حسرت سره وی چې کاش چې زه سپی وی او د رسول الله مبارک په دور کې وی نو د رسول الله مبارک مخ مبارک ته به مې کتل هغه دیدار به مې کو او یو واره یو کس راغی رشید احمد گنگوهی رحمه الله ته هغه باندې خلک دا ټاپې لګی دا وهابي دی او دا دی نن درته خبره کو ورته وی چې رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیدلو او راته وی چې لاړ شه او مولوی رشید احمد گنگوهی رحمه الله باندې زما سلام وایا نو رشید احمد گنگوهی رحمه الله ته تپوس وکړو چې رسول الله مبارک چې زمانوم واغستو نو مولوی ورسره وي وایي هغه وایي چې مولوی ورسره وي نو وایي دا ډېره شوق وایي رشید احمد گنگوهی رحمه الله په زار او په قطار په چغو وجړل
چې رسول الله مبارک ما ته مولوي وي. دا خو مې درته یو څو خبرې د خپلو اکابرو بیان کړې. زمونږ اکابر چې څومره د رسول الله مبارک عاشقان دي دونه بل څوک نه دي صاحب. هغه د صحابو په نقش قدم باندې علماء دیوبند روان دي او د صحابو په شانت عشق علماء دیوبند خپل کړی دی. نو عرض مې دا کولو چې په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کثرت سره درود ویل دا د رسول الله مبارک د زیارت سبب ګرځيږي. الله رب ذوالجلال دې موږ ته د کثرت سره د درود ویلو توفیق راکړي او الله رب ذوالجلال دې موږ ته د رسول الله مبارک زیارتونه په ویښه او په خوب کې نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا کې سمول په دې مال کول توفیق راکړي. خپل د خپل دیدارم نصیب کړي. حرمین شریفین دارم نصیب کړي. هر کارم د خپل رضا د پاره وګرځي. الله سب بیماران دي تول شفا ورکړي. خصوصا نذیر ماما بیمار دي دعا کې یاد کړي. الله پاک ول صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. بل زمونږ دلته د نشاد ماما زوی وي بیمار دي اتم دعا وکړي الله رب ذوالجلال ول صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. زمونږ مامیم بیمار ده هغې ته هم دعا وکړي الله پاک ول صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. بل دلته یو ماشوم دی ښایسته رحمان ماما نوسې پرون و اکسیډنټ کړی دی او هغه هم حالات لږ خراب دي. دعا ورته وکړي الله رب ذوالجلال ول صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. څومره بیماران دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې یا الله تمام له صحت کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي. زمونږ څومره مشکلات یا الله تمام مشکلات حل کړي. زمونږ څومره شریعجات تمام شریعجات پوره کړي. د چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي. د چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي. حیا ژوندم نصیب کې به حیا نم اوساتي به عزت نم اوساتي. یا الله چا څه مشکلات تمام مشکلات حل کړي. د خپل ملک ته دعا کې الله پاک پکې امن قائم کړي. د امن جنډې پکې الله پاک اوخوځولي کې دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جام کې الله ته نیست او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته هدایت وکړي. کو د هدایت لایق نه وي الله هغه هم نیست او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکړي. یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکړي. یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کې کم ځای کې قید او بند کې الله تی درهای بندوبس کم شهیدان شوی الله تی درجات بلند اسلام غالب کې کفر مغلوب کې. یا الله څنګه چې سره سوکاله مخ ته د نجس قومونه زموږ د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي. یا الله هغه دور بیا راوسته کې مردگان د اهل اسلام سونه فشوی له تمام کامل مغفرت نصیب کې. صلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى اله واصحابه اجمعین.